ولې د په مسجد کې د هجړاګانو ډانس کړی دی او ګډولی دی پکې ورسره ډي جے دا میوزیک پروګرام کړی دی. یو مسلمان کلمه ګو مسلمان چې ځان ته پښتون وي مسلمان وي او د ایمان نه خو خلاص د خپل ایمان ګورې تجدید وکړي او یې سره نه هندو داسې کوي نه سیک داسې کوي نه عیسائی داسې کوي. خو نن د الله د کور دومره عظیمه ګستاخي بېادبي الله تعالی ته د ټولو نه زیات خوښ ځایونه په مخ د ځمکه باندې هغه مسجد ته نوم ورکړی شوی دی د الله د کور. د دغې مسجد سره دغسې کار وشو چې د شپې پکې اجړاګان وګډېدل پارټیانې پکې. باقاعده مسجد د پاسه په دیوال ګیټ باندې د الله د وحدانیت هغه خاص نشانی لا اله الا الله محمد رسول الله لګېدل. شپږ اتر اجړاګان دي مسلسل لګیا دی ډانس کوي میوزیک ورسره لګي. خو چا چې دا کار کړی دی په خپل ایمان دی ویریږي او د خپل ایمان تجدید دی وکړي او چا چې دا کار کړی د الله عذاب ته کل عام دعوت ورکړی دی. قسم دی که نه د امریکې چې کفري ملک دی په امریکا کې دغسې نه دي شوي په انګلینډ کې دغسې نه دي شوي په انډیا کې دغسې نه دي شوي کوم چې د پښتنو په علاقه کې نن دغسې وشول. کوم الفاظو کې بیان کم او څنګه بیان کم. کله چې په فرانس او سویډن کې د قرآن کریم بېادبي او ګستاخي وشو کله چې په انډیا کې د مسجد مسله راغله ټوله دنیا او مسلمانان راوتلي او احتجاجونه او توړ پوړې شروع کړی. بالکل په هغې باندې کول پکار و. ګورو په سوشل میډیا باندې دا ویډیو چلیږي دا ویډیو کلیپ چلیږي. قسم په الله که زما یقین راتلو ما دا چېرته ایډیټینګ شوی دی یو شی بل شی به شوي نو کیدای شي مل دغسې څه مسله خو ډېر مې ځان ته زړه په دې باندې ښه کولو ډاډه کولو خو چې وروستو راته پته ولګېدله یو زموږ ډېر قریبي ملګری دی هغه راته دا کلیپ راولېږلو ما ته تصویر باقاعده راولېږلو چې دغسې کار شوی دی او په دې باندې ته خامخا خبرې وکړه. نو هغه ته خو ما ډاډ ورکړم ویل زه انشاءالله زه پرې خبرې کوم خو تاسو یقین په الله باندې وکړئ. ما ځان سره سوچ کولو چې زه به اوس وایم په دې باندې څه دا تاسو ګورئ دا یو مسجد دی. مسجد په مسجد کې دغه د اجړاګانو ډانس او پارټي شوې ده. الله اکبر. اوس که تاسو منئ او که نه منئ دا باقاعده ته لګولې ده په مسجد کې د هجړاګانو ډانس کړی دی او ګډولی دی پکې ورسره ډي جے دا میوزیک پروګرام کړی دی. کوم الفاظو کې بیان کم او څنګه بیان کم. کله چې په فرانس او سویډن کې د قرآن کریم بېادبي او ګستاخي وشو کله چې په انډیا کې د مسجد مسله راغله ټوله دنیا او مسلمانان راوتلي او احتجاجونه او توړ پوړې شروع کړی. بالکل په هغې باندې کول پکار و خو چې کله یو پښتون او مسلمان راپاڅېږي او دغسې کار کوي نو په دې باندې موږ او تاسو څه کوو سوالي نشان دی. دا زما په تاسو باندې سوال دی چې اوس به موږ او تاسو څه کوو. د کافر خلاف خو موږ خپل ملک بند کړی و خپلې لارې کوڅې بندې کړې وې خپل مریضان چې دی هغه په امبولینسونو کې پراته ولته کې مړه شو توړ پوړ هم کړی و خپل ځان ته هم نقصان ورکړی و بالکل خم کړی و. خو اوس په دې باندې به څه کوئ د دې ماته جواب راکوئ چې یو مسلمان کلمه ګو مسلمان چې ځان ته پښتون وي مسلمان وي پلار به د سهار د مانځه په اولني صف کې په ملا پسې ولاړي او زامنو او نسل یې دغسې کار کړی دی. په خپله حجره په خپله کوټه او په خپل کلي وطن کې خو یې ګډوه په هغې کې خو نه ملا درته څه ویلی شي نه درته حاجي صاحب څه ویلی شي او نه درته ناظم صاحب څه ویلی شي. خو ستا یو ذاتي عمل شو. خو نن د الله د کور دومره عظیمه ګستاخي بېادبي کړې ده چې تا سره به اوس څه کول پکار دا انتظامیه او دا معاشره به تا سره اوس څه کوي دا به زه اوس تاسو نه زه دا پوښتنه کوم. ګورئ د شعائر الله د الله د کور د هغې کور چې په کم چې اسلام مونږ ته وضع کړی دی خاص کړی دی چې په دې کې به مونږ 15 وخته الله ته ودرېږو د هغې کور دغسې بېادبي او ګستاخي وشوه. کم په باره کې چې الله وایي احب البلاد الى الله مساجدها الله تعالی ته د ټولو نه زیات خوښ ځایونه په مخ د ځمکه باندې هغه مسجدونه دي. دغې مسجد ته نوم ورکړی شوی دی د الله د کور. د دغې مسجد سره دغسې کار وشو چې د شپې پکې اجړاګان وګډېدل پارټیانې پکې وشو. دا باقاعده ویډیو ده ښه ما ډېر کوشش دا وکړو ما ځان ته ډاډ په دې ورکولو چې دا خو به چېرته یو ایډیټ شوي یا بس بل کیسه میسه به شوي نن سبا د ایډیټینګ وغیره دا ډېر کېږي. خو که تاسو وګورئ باقاعده مسجد د پاسه په دیوال ګیټ باندې د الله د وحدانیت هغه خاص نشانی لا اله الا الله محمد رسول الله لګېدلې ده. د مسجد هغه منارې وغیره ټول هر څه ښکاري او دلته کې شپږ اتر اجړاګان دي مسلسل لګیا دی ډانس کوي میوزیک ورسره لګېدلی دي او ویلی کېږي چې دا د پښتنو د علاقې دا خبره ده. اوس ما ته خاص علاقه نه ده معلومه چې په کوم ځای کې شوی خو چا چې دا کار کړی دی په خپل ایمان دی ویریږي او د خپل ایمان تجدید دی وکړي او چا چې دا کار کړی د الله عذاب ته کل عام دعوت ورکړی دی. قسم دی که نه د امریکې چې کفري ملک دی په امریکا کې دغسې نه دي شوي
په انګلینډ کې دغسې نه دي شوي، په انډیا کې دغسې نه دي شوي کوم چې د پښتنو په علاقه کې نن دغسې وشول. تر اوسه پورې هسټري راوچته کوي که نه، سوا د انډیا د هغې یوې مسلې نه، د بابري مسجد د مسلې نه علاوه تاریخ تاسو راوچت کوي، د مسجد سره به چېرته دغسې کار نه وي شوي. کافران هم چې رالګېږي نو مسجد چې دی ورانوي، خو یې شهید کوي، خو یې قرآن سوځوي، خو داسې عمل او داسې بېادبي او داسې ګستاخي نه کوي چې جړاګان او ډمان راولي او په مسجد کې ډانس پارټي وکړي. نو د الله عذاب ته دعوت ورکړی دی او د الله قهر ته دعوت ورکړی دی او د دې زور به درنه الله وباسي. الله به تاسو ذلیله کوي، شرمنده کوي بم او د ایمان نه خو خلاصې د خپل ایمان ګورې تجدید وکړي. تاسو کم عمل کړی دی د الله د کور دومره عظیمه بېادبي او ګستاخي، تاسو دومره حیا نه درتله چې دا مونږ کوو څه دا مخامخ دی، دا کم ځای دی مونږ ته. زه خو په دعوې سره نه هندو داسې کوي، نه سیک داسې کوي، نه عیسایي داسې کوي. یو مذهب والا به دغسې کار ونه کړي د مسجد سره څنګه چې دې پښتنو دغې مسلمانانو کړی دی. دې نه پس به ملا دې ته څوک مسلمانان وي، اب هم وي داسې خلک به موجود وي. نو خپلې خبرې ته بیا راځم چې د انډیا خلاف، د امریکې خلاف، د فرانس خلاف، د سویډن خلاف په دې نږدې ورځو کې مونږ وکتل چې مونږ څومره توړ پوړ کړی و، څومره احتجاجونه مونږ ریکارډ کړي وو. نن پښتنو ستاسو په علاقه کې، ستاسو په کلي وطن کې په مسجد کې دغسې کار شوی، د مسجد دومره عظیمه ګستاخي شوې ده، تاسو به اوس څه کوئ؟ انتظامي والاو تاسو به څه کوئ؟ باقاعده په دې کې خو زه اوس داسې نشم کولی چې زه کښېنم چې دا خو تا داسې ګناه کړی او تا دا کړی او تا دا کړی. په دې خو هر سړی پوهېږي چې تا څه کړي دي او د کوم ځای سره دي کړي او د چا سره دي کړي دي.